بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی اهلها اما بعد. مؤمنین کرام، مخکې جلسو کې متاسو خدمات کې امامت په باره کې عرض وکړ. پهله کومه جلسه و دینه پهله جلسه هغه کې ما عرض وکړ څه امامت اهل سنت و نږدې د پیغمبر والا وصی و امام هغه قسم جوړی دی شي څنګه یا بادشاوي یا جارنیل وي یا صدر وي یا پرایم منسٹر وي یا وزیر اعظم. دا امور دنیا دي. امور دین کې هغه ار یو کاس څنګه بادشاوي جارنیل وي څه شی وي خو څنګه احکام دین عوام باندې اجرا کی غا امام جوړی دی شي. دا اهل سنت والا دغه دی او دا شرط ورکې نشته دی څنګه نیک وي پرهیزګار وي دی احتیاطي ورکې دا کړی چې پکار دی نیک وي. امام دیو اهل سنتو نظریه سره که شرابي وي پارک نه کوي. لکه ولید بن عقبه صحابي مونځ ته ووته فل شراب و نشه کېو. دا صرف زه د نه یم، تاسو اهل سنتو کتابو کې موجود دی. ولید بن عقبه چې کله راغی صحابي مونځ یې 4 رکعته وکړه خو دوره عوام ضمیرونه مړه و چې چا په څټ نه اعتراض نشه کوی. یو ورکې آزاد فکر والا هغه ورته چې جناب خلیفه صحابي مونځ ته 4 رکعته وکړه هغه ورته چې که غواړې درته 2 رکعته نور هم وکړو. یعنی ته اصلا د سره امامت دغه اصلا د خلافت لایق نه دي. داسې کسان چې هغه شراب څښي او منځه ته ویلړېږي. نو مو برادرانو اهل سنتو نږدې که یو امام یا خلیفه شرابي وي یا قاتل وي مثلا یا بل څه ګناه کوي بل څه ګناه کوي نو غان د امامت والا تعریف کې راځي که خلق ور باندې اجتماع وکړي خلکو هغه خوښ وي. او بله خبره ده چې اهل سنتو مطابق خلیفه خلاف دا ابن تیمیه نظریه ده. دا تقریبا علما نظریه دي چې خلیفه چې کله هغه خلکو انتخاب که هغه خلافت اعلان وشه امامت اعلانی وشه خلاف توری اوچتول جهاد کول بغاوت کول حرام دی. ځکه ډیر کسان اوس دي حیران دي څه یزید طرف ته لاړ شي که امام حسین علیه السلام طرف ته لاړ شي. اگر چې دا فکر غلط دی. که چیرې قرآن سره امامت والا تعریف وګورئ امام پکار عادل وي امام پکار صالح وي امام پکار دی صاحب علم وي امام پکار صاحب هدایت وي. نه دا څنګه شراب وڅښي صحابي مونځ 4 رکعته وکړي نشه کې. دا د اهل سنتو منطقه کې کلام کې د اهل سنتو کلام کې د امام او امامت تعریف ته او د شرایط وو. اوس پر شو شیعاګانو دغه بو چیکو شیعاګانو والا تعریف په وګورو شیعاګانو والا شرایط په وګورو چې شیعاګانو نږدې امام څه شی دی امامت څه شی دی. خو خود اهل سنتو دغه کې مذهب کې اهل سنت والا کچره صحابه او یو کس انتخاب ک یا اهل حل عقد انتخاب ک غا کس کا څرنګه جرم وکي یا څرنګه زیاته وکي غا کس خلافت نه ازل کیږي نه. لکه زرته یو مثال در کوم. حضرت ابوبکر صدیق زمانه کې یو کس و چې مسلمان و او حضرت ابوبکر غا زنده وسېځول غا به غا کولو چې انی انا مسلم زه مسلمان یم. حضرت ابوبکر حکم ورکړ چې دا وسېځو هغه زنده وسېځول. اوس دا یعنی موجود کتابو کې موجود ځان زنو یم او دی جواب اهل سنت پکار دی ویر کی چې آیا یو مسلمان زنده سېځولو سره صحابیات او خلافت او امامت والا عدالت باندې اثر پریوزی کنه پریوزی. کوي چې نه پریوزی ان قرآن نه متفکر ثبوت راکی. کوي چې پریوزی نو بیا خپل څه کوم دغه دی هغه چارچوبی دی هغه کوم ټرینګل دی غیر خاطره کې پریوزی نو دی باندې بیا خپل مسلمانان سوچ او فکر ور باندې وکړي دي کې موږ ته نه ویو چونکه ارچا یو خپل کلام دی یو خپل تیولوژي دی خپل فقه دی مخبل فقه دی خو صرف مو حق لرو چې مو سوال وکړو. نور ان شاء الله
دین بعد کوم جلسه یې کې به درته شیعه والا بیان کوم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.